الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن د مصبارکی ز یو څو مسائل بیانوم چې هغه مسائل اکثر خلقو ته مخې ته راځي. منځ په اسلام کې یو اهم ترین رکن دی، لیکن اکثر خلق داسې دي چې هغوی د لاپرواهۍ او د لا علمۍ د وجې نه په منځ کې داسې غلطیانې کوي چې هغوی سره منځ فاسد کېږي، منځ ورسره ماتېږي، یا داسې غلطۍ وکړي چې هغې سره د منځ هغه روحانیت او ثواب کې شدید کمی راځي. داسې غلطۍ کوي. اوس اکثر خلک منځ کې عمل کثیر کوي. عمل کثیر څه ته وایي؟ په منځ کې یو داسې حرکت کول چې هغه ډېر لوی وي، یا عمل کثیر دی ته وایي چې یو کس منځ ته ولاړ دی او هغه منځ کې داسې حرکات کوي چې د لرې نه یو کس وویني او هغې دا ګمان وکړي چې دا سړی منځ ته نه دی ولاړ. داسې څه حرکت ترې نه وشي چې هغه کس پوه شي چې یو دی منځ ته نه دی ولاړ. مثال کے طور پر بار بار بیا بیا خپل ګیرې سره لبې کوي، خپل کپړو سره لبې کوي، د جیب نه موبایل لا واخلي منځ کې هغه بند کړي، داسې قسمه کارونه وکړي چې هغې سره هغه بل کس ته پته ولګي چې دا سړی منځ ته نه دی ولاړ. دا عمل کثیر دی، دې سره منځ دا ماتېږي. یا اکثر خلک منځ ته ولاړ وي او په منځ کې یو خوا دې خوا ګوري، نو دې اخوا دې خوا کتلو سره که چېرې دا صرف د سترګو په ذریعې سره وي نو دا دې سره منځ نه ماتېږي، خو لیکن چې د منځ کومه خشوع او وضو ده هغه ورسره خرابه شي. یا صرف یو کس دی په منځ کې سټ تاوی راتاوی نو منځ ورسره نه ماتېږي، لیکن دا کار دا د شیطان دی. دا داسې دی لکه د شیطان چې غلا کوي په منځ کې د دې انسان نه د مسلمان نه غلا کوي. اوس بل عمل داسې دی که چېرې دی خپل سینه هم د قبلې نه تاو کړي نو دې سره دا منځ دا ماتېږي. درېیمه خبره دا ده که یو کس بغیر د څه ضرورت نه خپل جسم سره یا خپلو کپړو له داسې څه حرکت ورکړي، یا خپلو کپړو سره لګیا وي، یا خپل جسم سره لګیا وي او په زول لګیا وي، یا د خپلو ګوتو نه ټکونه وباسي، یا په سجده کې دی بیا بیا خپل مخې ته لاس راکاږي او څه مخې ته وي هغه بیا بیا لرې کوي، نو دې سره منځ دا خرابېږي، دې سره منځ دا ماتېږي. ها که چېرې ستا مخې ته په سجده کې داسې شی راغی چې تا ته تکلیف وي نو په یو پیره باندې داسې که بیا بیا داسې مه کوه، نو هغه تکلیف دeh شیز چې کوم دی دا د خپلې مخې نه دا لرې کړه. او بله اهمه غلطي خلک دا کوي، د امام نه مخکې د تلو، نو کم کس چې د امام نه مخکې ځي نو دا دې سره منځ دا مکروه تحریمي ګرځي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. ها که چېرې دی هر رکن کې د امام نه مخکې ځي او چتیږي واپس نو دې سره منځ دا ماتېږي. او نبی علیه السلام فرمایي کم کس چې د امام نه مخکې ځي نو د ممکن دا چې د ګورد د واپس سر راوچاتی او د سر د خرق شوی، یعنی د
سر چې دا خر سره تبدیل شي، یعنی دته د خر هغه سر لګېدلی وي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. او نور خلکو تم دا خبر رسول پکار دي چې په موس کې دا غلطۍ نه کوي. خلق خبر نه دی او موس کې قسمه قسم حرکات کوي او هغې وی زمونږ موز لا باقي دی، حالانکې د هغې موز دا مات شوي وي. نو هر یو ملګري ته دا ویل پکار دي چې دې سره موز دا ماتېږي، دې سره د موز هغه روحانیت او خشوع وضو دا ختمیږي. هر یو کس له پکار دي چې هغه په خپل موز باندې محنت وکړي. وما علینا الا البلاغ.